عزتمن مسلمانانو ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر دے، آخری پیغمبر دے، او اللہ جل شانہ چې کوم کمالات، معجزات، صفات غیت ورکړو، نو په نبوت کې خو ټول انبیاء برابر دي، لیکن هغه صفات او هغه کمالات د هغوی نه مخکې بل چاته نه دي ورکړی شوي، هغوی پسې خو پیغمبر شته نه. دغه وخت نه چې په تېره جمعه باندې تذکره شوې وه، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومړی وحی نازله شوه په غار حرا کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. د سورة القلم دا آیات ټول سورت نه دا چې کومه پورې ما ولوستل د لومړی وحی کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کچره مونږه دا قرآن نازل کړی وی په غر باندې، تا به کتلی و دا غر خاشعا د الله جل شانه د ویرې د وجې نه به متصدعا من خشیة الله چوره چوره شوی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه اطهر وه او د هغوی قلب مبارکو چې په انساني شکل کې الله جل شانه هغوی ته دومره قوت او دومره برداشت او دومره تحمل ورکو چې د قرآن کریم هغه وحی چې څه وخت نازلیږي هغه وخت کې هغه برداشت کوي. دا قوت او طاقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ورکړو. اسم عام چې کوم صفات دي انسانی چې یو انسان په هغې باندې کامل انسان جوړیږي، کامل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی څوک نو. حسن جمال هم الله جل شانه ورکړه، قوت او طاقت او پهلوانی هم الله پاک ورکړي. حضرت انس رضی الله عنه حدیث او روایت تاسو ته ما مخکې بیان کړو، او فرمایي: كنا نتحدث انه اعطي قوة 40 وفي رواية من رجال اهل الجنة. من بخبله کې دا بحث کولو، گفتگو به مو کوله، خبرې اترې به مو کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 40 کسانو طاقت ورکړی شوی دی، او 40 جنتیان، او یو جنتی الله جل شانه دې مونږ ټول جنت ته بوزي، ځکه چې جهنم سخت ځای دی، مونږ نشو برداشت کولی. الله پاک دې مونږ د جهنم نه وساتي. داسې اعمال دی دنیا کې کول پکار دی، ایمان سره اعمال صالحه چې سړی د هغې په وجه د الله جل شانه په فضل سره جنت ته لاړ شي، جهنم نه بچ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د 40 کسانو جنتیانو قوت او طاقت ورکړی شوی، او یو جنتی به د 100 کسانو د دنیا طاقت او قوت وی پاږي. یو جنتی د 100 کسانو فی البطش والجما، په اخذ او نیو کې هم قوت او په جما کې هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه په دنیا کې قوت ورکړ. د هغې مظاهره به کله کله کېده، ځکه چې عام حالاتو کې هغه بشرو او په هغې باندې به هغه عوارض راتلل چې کوم په انسان باندې راځي، تبم پې راغلی د مبارک. او د اسنم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېوتی دی،
او دا ټول حالات په بدې راتلل چې هغې ته الله جل شانه کوم صفات ورکړي د الله پاک په هر یو کار کې حکمت وي چې سره د دې صفاتو هغه بیا هم بشر دی انسان دی مخلوق دی او ټول مخلوقاتو کې افضل دی لیکن خدای نه دی خدای هغه یو دی الله چې هغه ځمکې اسمانونه ټول کائنات پیدا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا قرآن پاک نازلېدل شروع شول او دا د نبوت ابتدا دا پیغمبري ورته ملاو شو دې ځای نه جبرئیل علیہ السلام بعض روایاتو کې تفصیلی کلام نورم ثابت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا کوم اولنی آیات نازل شول دې وضاحت ضروری دی د دې ابتدا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام وی اقرا پڑھ تو لولا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا بقاری ای لست اقرا زلسته نشم د دې دوه وجې وي بعضې حضرات وایي د سیرت کتابونو لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ریخمینه ټوټه جبرئیل علیه السلام مخکې کړي وو په هغې باندې دا آیات لیکلي وو اقرا بسم ربک الذي خلق او تاسو ته مخکې بیانونو کې دا خبره وضاحت سره بیان شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی امی دی او هغې تحریر نوز ده کتاب نو ویلې او د هغې حکمتونه او د هغې فایدې هم چې څه انسان په ذهن کې راتلی شي نو هغه تاسو ته بیان شوی وي چې سره د دې چې د چا نه باقاعده تحریرن او لیکت پړت دا نو کړي لیکن داسې د حکمت نه ډکې خبرې کړي دي چې هغه انسان نشي کولی قرآن کریم د الله جل شانه کلام خو د هغې په مبارکه ژبه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه انسانیت ته رارسېدلی دی هغې ته سړی حیران شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپله فرمائے اوتیت جوامع الکلم مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں کہ جو جامع ہیں یعنی الفاظ مختصر اور معنی زیادہ لفظ مختصر بھی او معنی پکې ډېره زیات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیات نازل شول نو جبرئیل علیہ السلام 3 ځله بلکې 4 ځله دا اووی چې اقرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا بقاری نه یو وجه دا وه چې دا تحریر او تحریر ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نوز ده دغه وخت کې کتابونه و خلکو سره په دې مکه مکرمه کې چې دا د دنیا نه ډېر لرې ځای و او د دنیا د خلکو رسایي خصوصا د هغه خلکو چې چا تعلیم په هغه زمانه کې لوستی و اهل کتاب یهود او نصارا د هغې نه دا علاقه لرې وه لیکن په مکه مکرمه کې ورقه ابن نوفل چې د هغه تذکره به اوس بیا هم راشي انشاءالله هغه زده لیکل هغه د موسی علیہ السلام کتاب تورات د هغې د عبراني ژبې نه ترجمه په عربۍ کې کړي او هغه نسخه به هغه سره وه هغه به یې لوستل نو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم دا لیکل نوز ده نو وی فرمایل چې ما نبی قاری میں پڑھ نہیں سکتا زه لوستی نشم یا دویمه وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کم از کم په داسې وحشت او یوازې ځای کې چې هغه غار حرا چې څوک تللی دي هغه یې لیدلی دی اوس هم په هغه غر کې یوازې ناست وي او د شپې وخت وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فرښته راځي اگر که انسانی صورت کې راځي او بیا هغه ورته زور ورکوي نو د هغې د وجې نه هیبت هم په انسان راځي هغه هیبت د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو لوستی ما نبی قاری کله کله سړي ته ورځي لیکن په منبر باندې کینې د ژبې نه الفاظ نه راوځي څه وجه داسې پېښه شي او که تاسو وایي پیغمبر او دا هیبت پې ودرالو نو دا راتلی شي طبعي حوادث په انبیاو باندې راتلل دا د هغې د نبوت او رسالت سره جمع کېدی شي پیغمبر وي په هغه تبه راتلی شي پیغمبر وي د هغه سر خوږېدی شي
پیغمبر وي هغه د مار او د زمري نه ویریږي ګبرو شي د ټولې طبیعي تقاضي دي بشري. موسی علیہ السلام ته الله جل شانه فرمایل قرآن کریم کې دي القه ما فی یمینک داخله اس کې ستا چې کومه کونټي دا وغورځو. موسی علیہ السلام وغورځوله چې څنګه وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو. موسی علیہ السلام په شا روان شو او وتښتېدو منډه یې کړې. الله جل شانه ورته وفرمایل اقبل ولا تخف اے موسی وړاندې شه یریږه مه او دې ته لاس کا. اوس د الله جل جلاله امرو د الله جل جلاله امر نو موسی علیہ السلام را واپس شو چې لاس یې قوت نو هغه بیا کونټي جوړه شو. ځکه چې د الله حکم اوس الله جل شانه بخپله کوي. که نن سبا ته یو کس چې کوم دی نو هغه مار ته مخکې شي او هغه مار ته لاس کي او هغه وایي چې بسم الله هم وایي ورسره بسم الله الرحمن الرحیم او که مار وخوړي او الله جل شانه د نیکي نقصان ضرور رسېدو مړ شوې نو دا به د ځان سره پخپله ګړي ځکه چې تا ته خو د الله حکم نه دی. زموږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم دا واقع کله کله بیانوي. زموږ د پېښور علاقې یو ډاکټر دی هغه ماشوم ذهین دی قابل دی. حضرت فرمایي وایي کربوغه کې نو چېرته د حضرت مفتی صاحب نه اورېدلي وو د عیسی علیه السلام په باره کې. نو یو ځل حضرت فرمایي چې ما ته وایي چې حضرت زه خو نن په دیوال باندې سور شم او ما دیوال ته وی چې زه د الله په حکم نه دیوال نه تلو. ما ورته وی چې روان شه د الله په حکم ګزارونه مې ورکول دیوال نه تلو. نو ما ورته ولې بدلو وی چې عیسی علیه السلام چې به د الله په حکم باندې قبر ته اشاره وکړه مړی به پاسېدو او بیا به مارغه د خټې په ګوشته جوړ کړو چې پرې به خو نه هغه به والوتو. نو هغه کېدل او زه ورته وایم چې د الله په حکم روان شه نو نه روانېږي. حضرت مفتی صاحب فرمایي وایي ما ورته وایي چې تا ته الله ویلی دي چې دې دیوال ته داسې ووایه. نو وایي ما ته وایي چې نه ما ته خو یې نه دي ویلي. ما ورته وایي چې درته یې نه دي ویلي نو بیا څنګه ته دیوال ته وایي. پیغمبر ته خو به الله پاک ووایي چې ته داسې وکړه داسې جوړ کا. قرآن کریم کې دي عیسی علیه السلام ته به وفرمایل د خټه نه به مارغه جوړ کو ګوشتو هغه به پرېښود د الله په حکم سره هغې کې د اذن الله و اذنی ټکې راځي ځای په ځای په هر ځای کې دی د الله په حکم سره. نو الله ورته حکم ورکړی و او تا ته خو الله حکم نه دی درکړی نو ته بیا څنګه دیوال ته وایې چې د الله په حکم روان شه. خو به الله چې تا ته الله جل شانو ویلو چې زما حکم دی دې دیوال ته ووایه. نو که چېرې نن سبا یو انسان داسې وکړي چې د الله په حکم ایثار شو مار ته لاس کړي مار یې وخوري نو دا به د خپل حکم وي د الله حکم خو نه دی. ځکه چې الله جل جلاله په ده باندې وحي نه دی راستولی پیغمبر باندې وحي راځي. نو چې کله حضرت موسی علیه السلام عصا وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو په شا روان شو. دا بشري تقاضا وه. انسان جوړ داسې دی چې طبعي طور سره د هغه د دې اشیاو نه ګبراهټ محسوسوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه وخت کې فرمایل ما انا بقاری. یو دویمه دې طرف ته په دې کې اشاره وه چې اقرأ پڑھ تو تو وایه لوله. محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھ نہیں سکتا زلستے نشم. دیکھیں دی طرف تم اشارہ دا کہ چرے انسان دا اللہ جل شانہ دا ارادے او دا اللہ ند حکم نہ بغیر یو کار کول غواړي نو هغه نشي کېدی. د انسان په اراده کې او د الله جل جلاله په حکم کې ډېر زیات فرق دی. کله انسان اراده کړي اسباب جوړ کړي هر یو شی تیاری لیکن په هغې باندې نتیجه مرتب نشي. ولې؟ ځکه چې د الله جل شانه د طرف نه اذن نه دی شوی. بعضې سړی خفی چې ما دام وکل ټول اسباب میں برابر کر لیکن کار نه کیږي. دکان میں واچولو په ظاهر د فلان کی دکان هلته چلیږي هغه مارکیټ کې ما واچولو زما دکان نه چلیږي ځکه چې غیبي فیصلې نه دي شي. کله کله خو داسې وي چې ستاره طرف نه څه داسې اسباب دي چې هغه ته پریښي دي او اسباب
یو ښکاره وي حسي، یو هغه اسباب وي چې هغه د انسان زړه سره تعلق لري، قلبي، الله جل شانه باندې اعتماد، توکل، بروسا، الله جل شانه ته نتایج سپارل. هغه نه یو ته مسلمان نو کله باغې باندې نتیجه نه مرتب کی. خو عرض مې دا کولو دی ځای کې چې انسان په خپله څه کول غواړي نو دی په خپله هیڅ هم نشي کولی. که په خپله یې څه کولی شوی نو چې کله ته د الله جل شانه امر رستو شي، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. چې کله د انسان نه دا اوزي د الله جل شانه امر دی بیا هیڅ نشي کولی، او ژوندی وي خو د الله جل شانه اراده نشي وي نو بیا نشي کولی. نو بهرحال صرف اقرا کې دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه نشو ویلی. چې کله په څلورم ځل باندې وفرمایل اقرا بسم ربک، لولا د خپل پروردگار په نوم سره، اپنے رب کے نام سے، او آیاتونه اوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې محفوظ شو، به لوستې شو. دغه وجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذی بال لم یبتع فیه ببسم الله فهو اقطع، وفي روایت ابتر، هر هغه کار چې هغه شان والی د هغې څه شان وي دنیا کې، مباح کار دی، جائز کار دی او طاعت او عبادت دی، نو د هغې په سر کې چې ته بسم الله ووایې نو په هغې کې برکت وي. چې د الله نوم دې نه اغېشتی نو په هغې کې برکت نه وي. د الله جل جلاله نوم اغېشتل په هغې سره برکت راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کوم یو کار چې شروع کې نو په هغې کې د الله نوم په ابتدا کې اخله. بسم الله الرحمن الرحیم. هر یو کار چې مونږ چې اذان ختم شي نو دغه وخت کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. حالانکه دغه وخت کې دا ویل ټیک دی خو د دې حکم په احادیثو کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان ویل کېږي نو د اذان د مؤذن د اذان سره د اذان د کلماتو د هغې د ټکو جواب ورکو. مؤذن دی وایي په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم پټ او بیا د اذان شروع کی، او ته چې کله اورې نو ته د مؤذن په شان وایه الله اکبر الله اکبر. مؤذن وایي تم وایه الله اکبر الله اکبر. هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله، تم وایه اشهد ان لا اله الا الله. هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله، تم دغسې وایه. حي على الصلاة حي على الفلاح، تم داسې وایه. او یو روایت کې دي چې دې ځای کې ولا حول ولا قوة الا بالله وایي، که چې هغسې وایي نو هم ټیک ده. په آخر کې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مؤذن وایي نو تم دغسې وایه. نو موږ د اذان په وخت کې خبرې اترې کوو چې څه وخت ختم شي نو بسم الله الرحمن الرحیم، نو بسم الله په شروع کې ویلې کېږي. بل لا چې کله لا اله الا الله ویلې شول تا اوې نو دغه وخت کې دعا د مسنون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا دعا هو دعای وسیله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دې خبرې ارشاد فرمایلی دی چې داسې وایي چې کله اذان وشي دا یو مقام دی، مقام محمود، الله جل شانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی، او دغه ته دعای وسیله ویل کېږي. بانګ پسې دا ویل پکار دي، دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بهرحال کوم یو کار چې شروع کېږي د هغې په ابتدا کې د الله نوم، چې کله د الله جل جلاله نوم والے بسم الله اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. دا الله په نوم سره شروع کوم چې بے حد مهربان او انتها رحم کوونکی دی. چې دا کلمات دی اوی نو هغه کار کې به دی برکت وي. اسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیمګړی وي او د نیمګړي دوه ټکي مطلبونه دي یاد ساتئ. یا به هغه کار سرته ونه رسي، هغه به نامکمل پاتې شي، او یا به سرته ورسېږي ستا په نظر کې لیکن هغې کې به برکت نه وي، په هغې به نتیجه هغسې نه مرتب کېږي، هغه به نیمګړی.
بل کس بسم الله ویلی دی داغه په لاس کې چې کوم دی نو دانې لګې راشي کار به ډېر د هغې نه اخلي چې چا نی ویلي د هغه لاس ته به آمدن ډېر زیات راشي او په هغې باندې به ثمرات هغسې نه مرتب کړي د نیمګړي دا مطلب نه دی چې هغه کار د سر ته ونه رسېږي صرف دا نه یو یې مطلب یې دا دی دویم دا دی چې په هغې کې به برکت ني نو چې کله جبرئیل علیه السلام دا ووی اقرأ باسم ربک الذي خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شروع یو دویمه دا چې بسم ربک کو فرمایل بربک نه پڑھ اپنے پروردگار سے نه د خپل پروردگار په نوم شروع کا نوم اسم ټکی دی پکې ځکه چې بربک ویلی شوی وی نو دا د قسم دپاره استعمالیږي او د الله جل شانه ذات ته زمونږ رسایي نه کیږي هغه اعلی دی هغه اکبر دی هغه ارفع دی هغه ډېر اوچت دی هغه هر ځای کې دی هغه سمیع و بصیر دی د هغه نه یو شی هم پټ نه دی لیکن قرآن کریم کې تاسو وګورئ بالله دا د قسم دپاره استعمالیږي الله کی قسم نو اقرا بربک چې وی نو تیرے پروردگار کی قسم سے پڑھ نو دا خو قسم خوړو موقع نه ده بلکې دا د الله جل شانه په نوم سره د شروع کولو موقع ده ځکه د اسم لفظ راځي اقرا باسم ربک دا الله نوم په ابتدا کې غشتل غواړي الله جل شانه ذات هغه خو ډېر ارفع او اعلی دی نو یو دا بل دا چې کوم د الله جل شانه اسم مبارک دلته استعمال شوی دی په دې وړومبۍ وحي کې د قرآن کریم نو د رب ټکی استعمال شوی دی د رب ټکی استعمال شوی او سوره فاتحه کې هم الحمدلله رب العالمین د رب ټکی استعمال شوی او دا هم د سبب او د وجه طرف ته اشاره کوي او الته هم سبب او وجه طرف ته اشاره کوي التدی سورہ فاتحہ کے قرآن پاک جو شروع کی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ولی رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے دا سبب دے وجہ دا بل چاہتا تعریف نہ خائی اللہ جل شانہ ہوتا ذکر چاہے غدا ٹول عالمین رب دے دا رب مانا تا بیانوم انشاءاللہ چاہے دا رب مانا سل دا الله جل جلاله اسم ذات الله دی او داغه اسماء صفاتیه ډیر زیات دي زمونږ دلته په دې مجالسو کې هم بعضې اسماء مبارک داغه ورد کی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ مختلف تقریباً یو کم سل اسماء حسنا دا اللہ جل جلالہ هغه د ابو هريره رضی الله عنه د ترمذی شریف پر روایت کې روایت شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کړي او بخاری شریف پر روایت کې یو کم سل اسماء او تذکرہ د خدای یو کم سل اسماء نمونه په تفصیل سره په هغه روایت کې نشته ترمذی شریف پر روایت کې شته دا د الله جل شانه او اسماء صفاتیه دي په دې ټول اسماء مبارکو کې د رب انتخاب کول رب پروردگار مونږ معنا کو پالنے والا زکا د رب په معنا ځان پوي کوي رب هغه ذات ته ویل کی کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہو وہ ساری کی ساری پیدا کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں اللہ رب آغا ذات ته ویل کیږي چې یو شی پیدام کی او د پیدا کولو نه پس مقصود ته رسولو دپاره چې د هغه دپاره څومره ضروریات وسایل اسباب حاجات درکار وي هغه ټول پیدا کوونکی ذات هغه رب دی هغه ته رب ویل کیږي انسان پیدا کو او د انسان د پیدا کولو نه پس د ده نشونما ماشوم پیدا شي او د ده نشونما د ده لویدل د ده خصمانه د هغه دپاره چې څومره اسباب او وسایل یې الله جل شانه د انسان د پیدایش نه مخکې پیدا کړي حضرت آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راکوزېدو دنیا ته راتلو
نو الله جل شانه د آدم علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې څومره بنیادي وسایل چې دي په دې ځمکه کې ایښي وو اوبه وې د ساړو د ګرمۍ نه د بچ کېدو انتظام و هر یو شی و هر یو انتظام یې ورته کړی دا خو مونږ یو چې نن سبا روزانه روز افزو راحت در راحت راحت در راحت انسان تلاش کوي او لټوي او ګوري نو په هغې کې مشکلاتو سره مخامخ کېږي مشکلاتو سره مخامخ کېږي تاسو به کتلي سړی کوټه جوړه کړي نو په کوټه کې په کمره کې ښه بهترین فرش نن سبا د ماربلو هغه خخ کلک جوړ کړي په کمره کې بیا په ماربلو د پاسه بیا لاندې فوم واچوي نری په فوم د پاسه بیا کارپټ واچوي په کارپټ د پاسه بیا قالین واچوي په قالین د پاسه بیا چاندي ورته وایي سپینه کپړه هغه واچوي د فوجیان لغونو ډېر د صفایي اهتمام کوي نو یو فوجي څخه زه مېلمه شوم نو هغه پې باندې د چاندي پرته وه نو سپلی بهر کوزي کا بیا په هغې باندې راځه ځکه چې هغه پیزار سره دغه کېږي څښان کېږي نو ماړه کې سوچ کولو چې دا قالین ته واچور نو قالین خو دې دپاره و چې سړي په سترګو باندې ښه لګي خوند کوي نو چې د پاسه د پې چاندي واچور نو د قالین هغه حسن خو پټ شو نو دا به اوس ځان ته به بیل مازغه خوري چې دا قالین مې اچولی دی نو چې دې باندې څوک چاته ویم چې دا سپلو پیزار سره پې څوک ګرځي یا پې دغه سړی ګرځي دا به خرابېږي دې د پاسه سپینه کپړه واچو نو دا سپینه کپړه به بیله وینځي دا قالین چې بچ کې که قالین نه بچ کې نو قالین خرابېږي بیل نو دا د راحت نه خبره لاړه هغه تکلیف ته مشکلاتو ته انسان ځان دپاره مشکلات جوړ کړي ګنې بنیادي اسباب الله جل جلاله ټول په دې ځمکه کې انسان دپاره پیدا کړي او نن سبا خو لا پرې د هر قسم ضروریات شته خوراکونه غلې شته د ځمکې نه روزي الحمدلله په دې باندې شکر وباسئ چې چېرته د زمیندار نه کېږي نو داسې مه وایه چې باران ته ضرورت نشته زما دوکان دی زمیندار به کوي خپل کار د زمیندار په پټي کې چې وشي الله جل شانه کوي او ستا خولې ته چې کومه نوړۍ راځي دا د زمیندار د لاس نه وتي نو تا ته راځي نو هغه ته دعا کو چې ته زمیندار ته دعا کوي زمیندار تا ته دعا کوي نو دا ټوله معاشره به قایمه چې ته د حق تلقین بل ته کوي هغه تا ته کوي ته د صبر تلقین بل ته کوي هغه تا ته کوي نو دې سره به معاشره ګنډلې وي یاد ساتئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناست او داسې په ګوتو کې ګوتې ورکړي المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا مومن کے لیے آبادی اور عمارت کی طرح ہے کہ اس کا بعض ایسا بعض کو پکڑ لیتا ہے مومن دا پاره داسې دی دا ګوتې مبارکې په دې ګوتو کې ورکړي چې لکه د آبادۍ دا دیوال چې دې دیوال سره نښتی نو دا ولې نښتی دی دا لګېدلی دی د دې دا یو خښته په دې بله کې ورغلي ده چې دا خښته د دې بلې نه دغسې وباسو نو آبادۍ کامیاب نی هغې دیوال ته چې چپه ورکړي دیکه دې ورکړه نو غورځېږي دې ته اتصال تربی وي نو عرض مې دا کولو چې مسلمان د یو بل خیر خواهي ته زما خیر خواه زه ستا خیر خواه ته زما خیر غواړه زه به ستا خیر غواړم ته ما دپاره دعا کو زه به تا دپاره دعا کوم چې ته خطا کېږې زه به تا ته ویم چې خیال کو ته به ما ته وایې چې خیال کو دې سره به معاشره تړلې روانه دین عقیده عبادات اخلاقیات په دې ټولو کې یو بل ته تلقین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله جل جلاله فرمای چې انسان په خساره کې دی تاوان کې دی هلاکت کې دی بربادۍ کې دی مگر هغه خلق چې څلور صفات وي پکې ایمان والی عمل صالح کوي تواصی بالحق کوي د حق وصیت کوي یو بل ته حق وینا حق عمل حق لیدل حق قتل حق اوریدل حق ګټل حق خوړل سکل دې ټولو کې حق حلال او جائز وتواصوا بالصبر او کله په انسان مصیبت راځي نو په هغې کې یو بل ته وصیت د صبر کوي چې صبر نو عرض مې دا کولو چې الله جل جلاله انسان ته په دې ځمکه کې ټول اشیاء پیدا کړي په دې کې فواکه میوې دانې شته په دې کې
د کټوۍ سیزونه شته، د پخلی، هر یو شی هغه د ځمکې نه راوځي. بنیادي سیزونه ټول په دې کې. که چېرې دا کارخانې نه وې، دا کومې چې دي دا حاجات دي د انسان، دا هم د کار سیزونه دي. نو الله جل جلاله په دې کې تنظیم کړی دی. خو دغه د کارخانې چې په کوم بنیاد باندې چلیږي، دې دپاره چې د کوم عناصر او کوم میټیریل ضرورت وي هغه ټول له ځمکې نه راوځي. کپړه د ځمکې نه راوځي، لکه څنګه چې خوراک اګنیت په نیغه راوځي، دغسې دا څیزونه هغه په واسطو وسایلو سره راوځي. نو رب هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه د پیدا کولو نه پس د هغه څیز نشونما، تربیت او خصمانه کې چې څومره وسایل په کار وي، د هغې ټولو پیدا کوونکی ذات او هغه ته مهیا کوونکی په اسانه هغه ته رب وایي. دا بوټي بهر لګېدلي د ګلونو، دې بوټي دپاره په دې کې ګل لګېدلی، د دې دا ښایست دی. د میوې د بوټي په هغې باندې میوه لګي، هغه د انسان ضرورت دی، حاجت دی. دا بوټي الله جل شانه پیدا کو او د دې دپاره چې څومره ضروریات دي هغه الله پاک مهیا کړل. د دې په جړو کې مونږ کې خاورې ته ضرورت دی، خاوره شته، او بیا په هغې خاوره کې د هغې دپاره خوراک او اوبه، سره او اوبه، دا څیزونه دي. دا درې څیزونه لاندې دي. او پورته د دې بوټي دپاره نشونما دپاره د هوا او د نور د رڼا ضرورت دی. چې تیاره پې جوړه کړي نو بیا هم هر یو بوټی نه کېږي، او چې هوا نه نو بیا هم نه کېږي. نو دا ټول ضرورتونه پوره کولو والا ذات د الله جل جلاله ذات دی. او دا ټول څیزونه بیا د انسان په کار راځي. نو ځکه انسان ته چې کله عبادت متوجه شي او د نه بندګۍ مطالبه وشي، نو دا الله جل جلاله نو مغشته شي چې رب هغه ستا پیدا کوونکی دی. الحمدلله رب العالمین، تمام مخلوقات کا پروردگار اور پالنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته خطاب کوي، دا فرمای جبریل علیہ السلام امر کوي، اقرا بسم ربک، پڑھتو لولا د خپل پروردگار په نوم سره. هغه پروردگار، هغه ذات چې تی پیدام کې او ټول ضروریات یې تا ته مهیا کړل، او ستا ژبه چلوونکی، هغې ته حرکت کوونکی ذات هم هغه دی. او د انسان ټول حاجات او ضروریات چې څومره هغه ته پکارېږي، په تکلم کې، په لیدو کې، په اورېدو کې، په ژوند تېرولو کې، هغه ټول الله جل جلاله مهیا کوي. اقرا بسم ربک الذي خلق، الله هغه ذات دی چې هغه خالق دی. خلق پیدا یې کړل، څه پیدا کړل؟ مفعول به نه دارد، طالبان پوهېږي په دې باندې، دا د تعمیم ته اشاره ده. هر یو شی الله پیدا کړی دی، هر یو شی، خو یو بل واسطه یو بلا واسطه. بعضې څیزونه الله جل شانه پیدا کړي دي بلا واسطه، واسطه پکې نشته، ډایرکټ. او بعضې څیزونه یې پیدا کړي دي بل واسطه، انډایرکټ، چې په هغې کې واسطه یي. لکه کپړه د انسان په بدن باندې ده، د دې خالق الله دی، لیکن دا په واسطې سره پیدا شوي. اول د دې سلک او تار جوړ شي، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په میل کې، په مشینانو کې د هغې نه کپړه سازي. خو د دې ټولو څیزونو د دې کپړې خالق الله دی. ځکه چې دې کې د انسان کاریګري، مشین ها خالق الله دی. که ته وایې چې مشین هم انسان جوړ کړی دی، نو چې بنیاد ته یې ځې نو مشین د اوسپنې نه جوړ دی، او دا کپړه چې کوم دی نو دا سلک او تار دا د مالوچ نه جوړي، نو مالوچ د ځمکې نه راوځي او دا اوسپنه د ځمکې نه راوځي. خو بیا دا انسان چې کوم دی نو دا کوم انسان چې جوړوي هغه د مزغو په زور دا شی جوړوي. مزغو کې سوچ کړي، فکر کړي، ایجادات د مزغو په زور کېږي. سوچ کړي دا مازغه چا جوړ کړي دی؟ الله جل جلاله. او په هغې کې د دې سوچ او فکر کولو استعداد او صلاحیت چا له چولی دی؟ الله. په انسان کې او په حیوان کې فرق دا دی چې انسان مدرک الکلیات دی، حیوان داسې نه دی. حیوان جزئی ادراکات کولی شي، کلی نه. انسان کې دا تجسس دی چې د اصول ځان دپاره جوړ کړي، چې دا کار وکړي نو بیا داسې کېږي، نو آینده دپاره د هغې نه ځان بچ کړي. حیوان کې دا صلاحیت نشته. نو دغه مازغه، دغه سوچ چا ورکړي؟ الله جل جلاله. که چېرې دا مازغه نه وی پیدا په کبرۍ کې، بیا به انسان څه کول؟ او مازغه شته، په غوا غویي کې شته، او د انسان نه مازغه ډېر دي، د انسان نه پکې ډېر دي، لیکن هغه مازغه دا کار نه کوي. او انسان کله انسان وي لیکن لیونی دی،
دغه انسان هم دی سر کې مازغم شته او دیم انسان او مازغې کار نه کوي نو هغه په خپل یخ او ګرم باندې نه دی هغه به تا ته اجازات څه وکړي د هر یو چیز خالق دا اللہ جل جلالہ ذات الذی خلق جس نے پیدا کیا جو خالق ہے دا آغا ذات پا نم مانے وایا لولا چستا پروردگار دے الذی خلق چی اغا ہر سا پیدا کردی دی تے پیدا کہ ہر یو شے پیدا کردی خلق الانسان من علق انسان یہ پیدا کو دا علقنا دا یو قطرین و ساس کی دیتا تخصیص بعد تعمیم ہوئی اول عام خالقیت دا اللہ جل شانہ ثابت کو قرآن کریم کی چیزا ہر یوسیس خالق اللہ دے او بیا دا انسان تخلیق تخصیص سر ذکر کئی خصوصیت سر ذکر چھ انسان پا دی طول مخلوقات کے اللہ جل جلالہ دا سے اشرف مخلوق پیدا کرے دے چھ دا طول سیزونے دا پا خدمت کی لگولی بعض خدا سی دی چھ تو تفسنگ حکم کے آغا سے کار کئی لکه مشین شو او حیوانات شل ساروی پا اس بانے چه سا وقت زین واچه سوریگی پی نو دتا ادریگی پا خر بانے چه سا وقت بار راڑی نو اسباب پی واچو تانگ و تراکا گا کتا و تخکتا کا بار پی دا پاس واچو سور شپی نوار اس پا میم ستا پا خدمت کی لگیا جی خود چه سنگ واری آغا سینا دا خدمت ستا کئی مسخر دا اللہ جل شانہو پا حکم دی و تا دا بارا مسخر دی فیدہ تا تا رسی ستا جولائی کی عرص در کے نو انسان اشرف المخلوقات تھے او حقیقت کی دا ہر صدا دنیا دا سمر پر رونق بازار چی دے دا دنیا دا اللہ جل شانو دا دی انسان دا بارا پیدا کرے خو انسان کل کل دم را ہیر شی او دا سے حماقت طرف تلار شی چی قرآن کریم کے اللہ پاک پخفل فرمائیں چی اسفل السافلین تا دے لار شی دے دا آغا سیزنو تابع شي چې کوم سیزونه د د باره مسخر د خپل ژوند د هغه سیزونه لپاره صرف کړي چې کوم سیزونه د د لپاره لګیو د په خدمت کې لګیو ټول ژوندۍ د هغه لپاره تیر شي حالانکه دغه الله جل شانه د خپل عبادت لپاره او د آخرت لپاره پیدا کړ چې آخرت ته سترای تیاری او خپل رب او پیژنه او پس د معرفت نه دغه بندگی کو الذي خلق الانسان من علق انسان یہ دیو ساس کی نہ پیدا کو خلق الانسان من علق د انسان د پیدائش مادہ هم اللہ جل جلالہ ذکر کا من علق علق ویل کی نطفه منی د منی ساس کی دا غینا اللہ جل جلالہ انسان پیدا کو دیکھیں دی طرف ته اشارہ دا چې انسان چونکہ انسان ته اللہ جل شانہ داسې صفات او کمالات ورګړي د استعدادات او صلاحیتونه چې بل یو مخلوق ته نه دی ورګړي نو کله کله دا انسان غټ داوا کولی شي لکه نمرود چې داوا وکړه او شداد او فرعون د خدایي داوی وکړي فرعون وای چې دا نهرونه او سیندونه خو ته ما جاری کړي دا باغات د تما لګولي نو کله کله داسې داوا وکړي نو قرآن کریم کے زی پزی اللہ جل شانو ارشاد فرمائی چھے تو گورے دا ساس کی نہ پیدا ہے دا سے گندہ ساس کی نہ پیدا ہے چھے دا غی پراوتو سر پا انسان بانے غسل اوڑی او تا پا لارا دا سے لارا بانے دنیا ترازی چھے دا غی نا گندہ لارا بلا نشتا چھے پا میاش کی سمودا پا دا غی لارا بانے نجس بینا اغرازی پا دی لارا بانے انسان پیدا کی مما مہین تجھے ذلیل اور انتہائی ذلیل اور رخص بون سے پیدا کیا گیا دغه انسان دی طرف ته اشاره ده چې د تکبر نکي د په غرور کې مبتلا نشي د کله کله بریتاو کې چې د ټول کارونه زکوم د زما عقل له زما سوچ ته د جماعت او د پر جنب ما سره ده دا کار ما وکړو نو خلق الانسان من علق اللہ جل شانہ انسان پیدا کو دا علق دا یودا سے ساس کی نا علق اصل کے دا تعلیق نا دا تعلیق ویلے کی گی چھ کم شیز رڑن شی او ڈاکٹران بنن سوا خپوئی گی پرحم کے چھ کلا پا بچدانی کی معشوم جوڑی گی نو کم ساس کے نطفہ
چې هغه د رحم د دیوال سره اونخلي نو د هغې نه ماشوم جوړېږي چې کوم وننخلي نو هغه ځایه لاړه شي او علق ویلی کېږي ځوړندېدو ته نښتېدو ته دې چت سره څوک ونخلي ځوړند وي ورسره دغسې علق ټکی الله جل شانو استعمال کړی دی چې هغه ساس کې چې هغه ځایه لاړ شي نو هغه نه د علق نه پیدا کړی دی چې کله دا انخته دغه وخت کې دا ولوق شو دې کې اوس نشونما راځي د هغې نه الله جل شانو په خپلو قدرتونو ارادو سره انسان پیدا کړي اقرأ وربک الاکرم پڑھ تو اور تیرا پروردگار عزت والا ہے تیرا پروردگار سخی و جواد ہے وایت ستا پروردگار سخی دے جواد دے لستن غا کریم دے اکرم په دوه معنو سره استعمالي یو شریف د عزت والا شرافت والا الله جل شانه د لوی عزت خاوند دی او کریم د جواد او سخی سخاوت په معنا هم استعمالي الله جل شانه کریم دی هغه سخی دی او کریم هغه سخی ته ویل کېږي چې بغیر د څه غرض او مقصد نه ورکوي بغیر د څه غرض او مقصد نه ورکوي او بغیر د مطالبې نه ورکوي چاته غوستیم نه ورکی او خپل مقصد هم پکې نه ورکی کله کله بعضې سړی ورکی دیګونه بخی لیکن شهرت مقصد وي نو دا کریم نه دی بعضې ورکول کوي خو په څه وخت باندې موقع باندې که چېرته مثلا ضرورت پیښ شو نو دی زما په کار راتلی شي کم از کم چې نور هېڅ نه نو وټ خو به راته راکړي نو دا کرم او سخاوت نه دی چې معمولی غرض پکې شامل شو نو هغه کریم نه دی الله جل شانه کریم ذات دی د هغه بنده سره هیڅ قسم ته ضرورت نه دی منسلک هغه ته د حاجات د هغه شته دی نه هغه په هر څه باندې پوره دی او هغه د عزت خاوند دی د غیرت خاوند دی کریم هغه ذات ته وایي چې هغه ډېر غیرتي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې یو صحابي ته سعد ابن عباده رضی الله عنه ته اشاره وکړه صحابو ته یې وفرمایل چې تاسو د سعد غیرت ته وکتل هغه په مجلس کې خبره وکړه د غیرت نه ډکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو د سعد غیرت ته وکتل وی یا رسول الله نو وی فرمایل انا اغیر منه والله اغیر مني میں سعد سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ پاک مجھ سے زیادہ غیور ہے زه د سعد نه زیات غیرتی یم او الله جل شانه هو د هر چا نه بیا زیات غیرتی د دې وجه نه الله جل شانه فواحش حرام کړي دي د هغه په هیڅ نقصان نشته زنا یې حرام کړي ده د اجنبیاتو سره ناستې تنهایي کې حرام کړی دی د هغې سره خبرې اترې نیغ په نیغه په موبایل حرام کړي دي هغې ته قتل حرام کړي دي الله جل شانه د غیرت والا دی د هغه هیڅ نقصان نشته دی لیکن هغه کارونه خوښ دي چې کوم د حیا او د غیرت دي او هغه کارونه الله جل شانه حرام کړي دي چې کوم د بې غیرتۍ دي دې کې هیڅ غیرت نه دی نو اقرا وربک الاکرم وایت ستا پروردگار اکرم دی هغه عزت والا دی هغه شرافت والا دی هغه د غیرت والا دی هغه د جود او د سخا والا دی الذي علم بالقلم الله هغه ذات دی چې په قلم سره تعلیم ورکو انسان ته الذي علم بالقلم علم یو تعلیم ته اشاره ده چې انسان ترقی ګوره به تعلیم سره کیږي دې طرف ته اشاره شو تعلیم او تعلم زده کړې سره او ښودنې سره دا معاشره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوې ده نو یاد ساتئ امت اسلامیه او د مسلمانانو ساق او ساق چې باقی وي نو دا به تعلیم او تعلم سره وي تعلیم او تعلم نه دا مراد دی چې کومې خبرې او د وحی احکام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوي هغه به یو بل ته ښیي مشران به کشرانو ته ښیي علما به اهل علم به نورو ته ښیي استادان به خپلو شاګردانو ته ښیي دغسې به دا دین وړاندې کېږي بل تعلیم مطلق په هغې کې لیکل او ویل دې دواړو ته اشاره ده د انسان کولی شي بل څوک نه تعلیم د انسان د ترقۍ باعث دی بعض حضرات فرمای العلوم تتزاید یوما فیوما علومو کې ورځ ته ورځ ترقي راځي انسان چې پیدا شي
نو چې د څومره لویږي نو دومره د علم سیوا کیږي. بغیر د لیکت پړن نه علم سیوا کیږي، تجربه سره، لیدلو سره. خو هغه شی انتهایی ضروری دی. د په علم کې ترقی راځي نو تعلیم او تعلم دا ضروری دی. ته چې عقیده زده کې نو د چا په مخ کې کینی د زده کولو اراده وکړي، هغه ته په ګوډو شي تلمذ د هغه اختیار کې شاګردي نو هله به زده کې. ته چې مونځ زده کې، ته چې احکام زده کې، ته چې اخلاق زده کې، ته چې حقوق او آداب زده کې، ته چې د معاشرت طریقې زده کې، ته خپل پردي حقوق ادا کول زده کې. د مور او پلار څه حق دی، د ښځې څه حق دی، د بچو څه حق دی، د گاوند څه حق دی، د یو مسلمان څه حق دی، د بیمار څه حقوق دي، چې سړی مړ شي د هغه څه حقوق دي. دا په تعلیم او تعلم سره زده کېږي. او عجیبه دا ده چې نن سبا انسان په هغه تعلیم پسې زور ډیر زیات لګولی چې په هغې سره د کسب او رزق ځان ته ډېرې، حالانکې د رزق فیصلې د الله د طرف نه شوي. یو حد پورې دا څیزونه جایز دي چې کله د شریعت سره تصادم نه، لیکن ستا ایمان او ستا دین او ستا دینی احکام په دې باندې مقدم دي. دا هر څه په دې باندې مخکې چې د انسان په خپو په سر باندې راشي نو اول سر بچ کوي، سینه بچ کوي، زړه بچ کوي. په خپه باندې سړی ولګي نو خپه بیا ټیک شي. او دغه جاکټ ورته اچولی هغه بولډ پروف د دې دپاره چې زړه بچ شي، سینه بچ شي. سینه باندې ګولۍ ولګي د سړی بچ نه پاتې کېږي. سر باندې هیلمټ ایښی چې په هغې باندې ګولۍ ولګي د سړی نه بچ کېږي. او اعضای رئیسه دا بچ کوي، د دې حفاظت اول کوي. ایمان او دین دا ستا زړه دی، دا ستا قلب دی، دا ستا رأس دی، سر دی. او بهرحال دې کې تعلیم ته اشاره ده. الذي علم بالقلم، هغه ذات دی الله چې په قلم سره وښول. بیا د قلم استعمال، قلم د قرآن کریم مصحف قرآن پاک زمونږ په جماعتونو کې په کورونو کې پروت دي او په درزنونو قرآن مجیدونه پراتی. دا د لیک برکات. بیا لیک پسې اوس نه سبا پرنټ او چاپ راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د صدیق اکبر په زمانه کې، او بیا د حضرت عثمان ابن عفان امیر المؤمنین خلیفہ صالح په زمانه کې قرآن کریم ولیکل شو او په هماغه رسم عثماني سره تر اوسه پورې را روان دی. دا د قلم برکات دي. او دا کتابونه د فقه کتابونه، د احادیثو کتابونه، د تفاسیرو کتابونه چې لیکل کېږي دا د قلم برکات دي. امام بخاری رحمه الله یو کتاب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د شیوخ نه اوریدلي ځان نه دي جوړ کړي، په کتاب کې مرتب کړي دي. 1400 کالو کې کتاب لیکل دي. صاحب هدایه 1400 یا 1400 کالو کې هدایه لیکلي دي. نو دا په قلم سره لیکلي. شپه ورځ به دا لګیاو، نه چا تنخوا ورکول، نور سه الله جل شانه دا د دین دا خدمت چې د چا نه واخلي دا هغه په زړه کې واچي القا کې. الذي علم بالقلم، په قلم سره الله جل شانه تعلیم خی انسان. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان ته الله جل شانه هغه څه وښول چې په هغې باندې دی نه پوهېدو، ده ته مخکې پته نه وه. چې کله انسان پیدا شي ماشوموالي کې دی په هېڅ نه پوهېږي، خبرې نه وي زده. او بیا چې کوم دی نو قوت ګویایي الله جل شانه ورکړي، بیا علوم سیوا کېږي. دا آیات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یخنی رااله او مبارک رېږدېدو. په دې حالت کې کور ته رالو. واخر دعوانا الحمد لله رب